طمئن فؤادك إن لك رب لأمرك قد ملك رب رحيم قادر يكفيك ما قد أشغلك طمئن فؤادك إن لك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة حج. إن الذين يقيننا كسان آمنوا چي إيمان روڑے دے والذين واكسان هادو چي يهوديان دي والصابئين او بدين دي. صابئين سو کچھ دے يهود و نصارا دين نے ميلان کڑیو زان تے یو ڈل جوڑا کڑیو والنصارا و نصرانيان نصارا و تنصارا زکوی نصر المسيحا دي دا عيسى علیہ السلام امداد کڑیو والمجوس و مجوسیان چی دا اور عبادت تی کولو یا دا نور عبادت تی کولو والذین واکسان اشرکو چی مشرکان دی. ان اللہ یقینا اللہ تبارک و تعالی یفصلو فیصل بوکی بینهم پمینز دی یوم القیامت پورز دا قیامت. ان اللہ یقینا اللہ تبارک و تعالی علی کل شئین پر شزبانی شہید گوادے. علم ترائے ندی کتریتا ان اللہ یقینا اللہ تبارک و تعالی دا سی ذات تے یسجدو چی سجد لگئی لہو دی اللہ تبارک و تعالی من حغسوک فی السماواتی چی دی پاسمانونو کی ملائک دا اللہ تسجدی لگیا ومن فی الارض اغا چی دی پزمک کی دا طول اللہ تبارک و تعالی تسجد لگئی والشمس والقمر نور و سپگمے والنجوم دا ستوری اللہ تبارک و تعالی تسجدی لگیا والجبال دا غرونا والشجر ونی والدواب دا زند سرا سمرا دا چاکی چی روح دے ساگانی دا طول اللہ تبارک و تعالی تا سجدی لگئی. وکثیر نودر من الناس دا خلقنا هم سجدی لگئی اللہ تبارک و تعالی تا وجب لهم الجنة واجب شویر دی لرا جنتا. وکثیر من الناس او دیر دا خلقنا چی وجب لهم الجنة واجب شوی دی لرا جنت چی مومنان دی. وکثیرون او دیر دا خلقنا حقا چی ثابت دی علیهم العذاب پا دی باندی عذاب ثابت دی پازل کی چی لا یسجدو دی سجدی نلگئی اللہ تا. او دیر دی خوار دی ذلیل خلق دی دا کافران. ومن هرغا سوک یوهن اللہ چی خوار کی ذلیل کی اللہ تبارک و تعالی دی انسان لرا فما له پس نبوی با دی لرا من مکرمن سوک عزت ورکون کے نبوی با سوک چی دلر عزت ورکی زکا و تعز من تشا و تذل من تشا عزت و ذلت اللہ ورکیا. ان اللہ یقینا اللہ تبارک و تعالی یفعلو کئی ما غسا یشاو چی دا ارادی و مخلوق چی سی ارادی کیا چالا عزت ورکی چالا ذلت ورکی. هادانی دغ دو دینون والا یا مراد تین یهود و نصارا خو اکثر وی چی دا مراد تین مومنان و دا کافران دی. خصمانی هادا دا دو ڈلی مومنان و کافران خصمانی دو جگڑ ماری دی اختصمو چی جگڑی کری دی فی ربهم منا فی دین ربهم پا دین در اخپل کی. مومن دی کافر تو استاد شرک پا طریقہ باندی عبادت ایت چری نکوما او مشرک و توحید پا طریقہ عبادت نکوما جگڑی دی پا جگڑی دی سرا. رب کریم فرمائے فالذین پسا کسان کفرو چی کفر کرے دا جگڑ مار چی دی دا جگڑ چی کیا دا کافران دا ڈالا. فالذین پسا کسان کفرو چی کفر کرے دے قطعات مانا پری بکڑیشی لهم دیلرا ثیابن جامی یعنی جوڑ بکڑیشی وسم چی خلق چاہتا ہویا لکا دل یو جوڑا کٹ کا یعنی جوڑ کا واللہ من نارن دورنا دور جامی بہت جوڑ کڑیشی یصبو اڑولے کیگی با من فوق رؤوسهم دا پاس دا سرونو دا دی یعنی علا رؤوسهم پاس دا سرونو دا دی باندې سشے با اڑولے کیگی الحمیم اوبا گرمی دا سی گرمی اوبا چی انتہا تے گرم والے رسید لیوی. یسہرو مانا یضابو ویلی کولے بشی بیہی مانا بالحمیم پا دغا گرم اوبو سرا سشے ما هغا واز دی او کلمی دا فی بطونهم چی پا خیٹو ددی کی دی دا باورتا ویلی کریشی. والجلود ویلی کولے شی دیل را پا دی گرم اوبو سرا الجلود مانا سرمنی ددی ولهم دیل را پا دی جہنم کی مقام او گرزون دی گرزون یعنی کوڑے دی من حدید دا اسپنی کوڑے بوی وحل کیگی با پدی باندے. کلما هر کل ارادو چی ارادا اکلی دی ان یخرجو دا چی اوزید دا دینا یعنی دا جہنمنا اور دا جہنمنا من غم من دا وجد غمنا دا وجد غم دا عذابنا
نو رب کریم فرمای اعیدو واپس بکړی شي دی فيها په جهنم کې په دې ګرځونو باندې به وهل کیږي واپس به کی واپ جهنم ته ويقال لهم ويل بشديت دي کافرانو ته وذوقوا سك عذاب الحريق عذاب سوزون کې عذاب دور سوزون کې اس بشارت دے مومنانو دا پارا ان اللہ یقینا اللہ تبارک و تعالی يدخل الذين داخل بكي كسان لرا آمنوا چی ایمان روڑے دے وعملوا الصالحات او نیک عملونه کړي دي چرته به داخل کی جنات جنت داسې جنت تجري چې بهيږي با من تحت لاندې دا غنا الانهار ولي سلو قسم ولي د په ولا د شراب ولا د شاتو ولا د ابو ولا يحلون ورواب چولې شي دي مؤمنانو ته فيها پر جنت کې من اساور بنگړي من ذهب د سرو زرو ولؤلؤ او د ملغلرنا خسته ډول او سنگار د پر ورته واچولې شي ولباسهم ولباس تديب فيها پر جنت کی حرير رخم بوي حرير رخم بوي وهدو من ارشد لا رب خود لشديتا الى الطيب د پاکه من القول د قولنا چې قول د لا اله الا الله ده وهدو او برابر بکړي شدي الى صراط الله د هغه ذات تعالی عزیز چې زورور ذات الحمید چې استایل شوی ذات ده محمود فی افعاله د تعریف لایق ده ان الذين يقينون کسان کفرو چې کفر کړي وصدوا بنکړي خلق لرا عن سبيل الله د لارې د الله نه والمسجد الحرام خاص کر د مسجد حرام نه خلق بندي الذي هغه مسجد حرام جعلنا چې ګرځولې د مونږ دی مسجد حرام لرا قبله چا د پاره للناس د پاره د خلقو دا داسې مسجد دی الله وی سواء العاکف چې برابر دی دائم اوسیدون کې فيه په مسجد حرام کې والباد او بدوی مسافر هغه چې د دې خلک دی او مسافر دی دا ټول سره برابر دی په مسجد حرام کې یعنی دی کې برابر دی شران په حکم دامن کې یو داسې جماعت دی چې ټول انسانانو د پر یو شان دی ومن هرغه سو یرید چې اراده وکي فيه په مسجد حرام کې بالحاد ګرځیدلو د حق نه یعنی ګناه اراده وکي بظلم په سبب د ظلم یو کس باندې یا شرک نذقه نو وبسکم الله وی دغه انسان لرا مسجد حرام یو داسې ځای دی چې پدې کې به د ګناه اراده نه کې ګوره نذقه نو وبسکم دی انسان لرا من عذاب الیم دردناک اس بانی د مسجد حرام خی تاسو ته امام الموحدین ابراهیم علیه السلام وای د یاد کا او بوانا چې ښکارا کړو مونږه یا او خود مونږه بوانا چې او خود مونږه ل ابراهیم د پاره د ابراهیم علی السلام مکان البیت زید جوړولو د بیت الله شریف یا ابراهیم علی السلام مبارک ډیر په اخلاص سره د بیت الله شریف جوړ کړي څوک چې وزل ورته لاړ شي بار بار ارمان کوي چې کاش چې زبیا تلوي نه مړیږي انسان داسې کور دی مکان البیت زید جوړولو د بیت الله شریف واوحینا وحی وکړو مونږه دیتا الله تشرک بدا چې شریک منی سبي په ما باندې شین سشیلرا وطهر پاک بیت یا کوټی زماله بیت الله لرا للطائفین د پاره د طواف کوونکو والقائمین او د پاره د همیشه اوسیدونکو مقیمینو د پاره والرکع د پاره د رکوع کوونکو والسجود د پاره د سجده کوونکو خا او کله چې امر وکړو د جوړولو چې جوړ کو رستو جوړولو نه الله تبارک وتعالى ورته امر کوي واذن اعلان کوي ابراهيم عليه السلام في الناس په خلقو کې بالحج په حج سره نه د کولو د حج ابراهيم عليه السلام او خطو جبل ابا قبيستا غرت پورته شو اواز کوي یا ايها الناس اے خلق والا ان ربكم قد بنا بيتا وكتب عليكم الحج یقینا رب کریم بنا د بیت شریف وکړه واجب کړي پتا سو باندې حج لرا چا چې جواب ورکړي د پلارانو پشاګانو کې حج ته ضرور راځي او امام بغوی صاحب د ابن عباس صاحب قول نقل کیا فاول من اجابه اهل اليمن والجواب چې ورکړي د یمنیانو ورکړي دي فهم اکثر الناس حجا د اکثر خلق حاجان حج کیا نو یاتوک راځي بدا خلق رجالا پیدل حج د پارا ورکبانن و سورا بهترین حج پیدل دی ورکبانن و سورا وعلى كل ضامر او په هر خوار اوخ باندې ضامر خوار اوخ ته ویل کیږي یاتینا راضی بداو خان من كل فج منا من كل طريق دار لارنا عميق د جورنا یعنی بعید دلرینا ولی راضی دی لری لرو لارونه لری زینونه د حج ته بیت الله تا
لیشهدو معنا لیحضرو دی دا پارا چه حاضریو کری دی منافع و منفعتون تنفع تا چه دا دنیا نفع دا پا تجارت سرا اخروی نفهم دا آخرت لهم دی دا پارا چی دی دا نفی ویذکرو یاد کی بل دی دا پارا چی یاد کی دی اسم اللہ نم دا اللہ فی ایام معلومات پورز و شمار کرشوی چی ایام تشریق دی سلور دی علامہ پاغا سبان دی یاد کی نم دا اللہ رزقهم چی ورکڑی دی لرباری تالا من بہیمت الانعام دا بی زبانا چار پایاونا بهیمه بی زبانه چار پایو تویل کی من بهیمت الانعام دا بی زبانه چار پایونا یعنی حالت قربانی کړي دا الله په نوم باندې فکلوا پس خوري تاسو منها دغه قربانینا واطعموا ورکوي دی قربانینا البائس فقیر تا نادار فقیر محتاج والبؤس شدة الفقر سخت فقير والفقير وفقير عام فقير تهم ورکوي او دا کفاره او دا نظر نه انسان خوراک نشي کولای ګوره ثم بیا الیقضوا باید چې تمام کی دی تفتهم من حاجتون خپل خریل د سر شو د حج طریقې شو قربانی شو ولیوفو باید چې دی پوره کی نذورهم نذرون خپل هغه چې نظر منلې ولیطوفوا باید چې دی طواف کی بالبیت د بیت الله شریف حادث طواف زیارت هم ویل کی طواف فضا الاتیق داس بیت الله چې عتیق په خانه دی یا کریم دی عزتمند ذالک دا سچ بیان شو دا عزتونه دی دا بیت الله شریف وغیر دا عزتونه دا الله دی دا مناسک ومن را رسول يعظم چ عزت یوکو حرمات الله دا عزتونه دا الله یعنی دا بیت الله شریف دا حج طریقو د عزت یوکو فهو پس دا خیر غرد له دا عند ربه پنیز در رب دا وحلت او حلال کړي شوی لكم تاسو د پاره الانعام چار پایا دا ساروی الا مگر ما غسل یتلا چې لستل شوی دی په سورته مائده کې علیکم پتاسو باندې فاجتنبوا پزانو ساتي تاسو الله او الرجس د پلیتینا یعنی د شرابنا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان الله دا شراب چي دي د عبادت د بوتانو جواری چي دا رجس من خبيث پلیتی د دینه زانو ساتي او زانو ساتي خاص کر تاسو من الاوثان عبادت الاوثان عبادت د بوتانو نا وجتنبوا زانو ساتي تاسو خلقو قول الزور وینا د دروغونه زانو ساتي ګوره قول الزور د دروغ وینا یا دروغ باندې گواہی کولا یا دروغ تپل چا باندې قول الزور دین زانو ساتي حنفا چې پالکون تاسو کې چې یی تاسو ميلان کون کې د باطل نه حق دا همیشه لله د الله د رضا د پاره غیر مشرکین چې نه تاسو مشرکان به په ذات د الله باندې ومن هرغه څوک شرک چې شریک وتړل بالله د الله په ذات باندې داغي مثال بیانې الله دا مشرک چې ده فکانما لک چې ده خر پریوتو چې پریوتو ده سقط من السماء د اسمان فتخطفه پس په جلته سره اوچت کړي دلرا د مشرک لره چې د اسمان نه پریوت الطير مارغه مثال ورکړي د مشرک او تهوی یا اوغر زید دلرا به دلرا د مشرک الريح باد هوا اوچت زینا فی مکان په داس صحیح معنا جوور کی یا بعید لری کی نو انسان د شرک مثال ورکو داسي لکه چې د اسمان نه پریوزي او مرغه اوچت کی و تخته دا مثال د شرک نو اسمان نه چې څوک پریوتو نو زره بشي چې مشرک شو څوک نو زره شو غرق شو تبا شو ذالک دا سچ بیان شو تاسو ته بیت الله شریف دا وغیرہ دا حج احکام دا شاعر الله دی ومن هر څوک يعظم چې تعظیم وکړو عزت وکړو شاعر الله دا الله د دین د نخو علی د معرفت د علاج دی فإنها پس یقینا دا د دې عزت کوله من تقوى القلوب دا تقوا د زړونو تقوا دا ګوره خا دا علما چې دي عالمان دا هم د نخو د دین د الله دی کوم مسلمان چې د عالم احترام کوي د جماعت احترام کوي د قران احترام کوي د خپل استاد احترام کوي نو پوښه چې دغه انسان د دې انسان په زړه کې تقوا ده اخلاص ده ځکه چې د الله د دین د نخو احترام کوي زړه کې تقوا پراته ده لکم تاسو د پاره فيها په دې انعامو کې منافع نفع دي چار پایانو کې الى اجل مسمى ترنيټه معلومي پوره ثم بیا محلها رسول د دې زیاده حلالیتا چې د قربان د حج د پاره چې کوم یې مناتا الى البيت بیت الله شریف تعالی عتیق منا چې قدیم دی هغه پخانه کور دی یا کوم چې تاسو نظر منلې وي چې زبدا د الله کور ته وړم نو به رسوي تاسو